یا ایها الذین آمنوا اوس د ایمان والو تعالی خطاب ذکر کوي اے د ایمان خاوندانو کلو تاسو خورئ من طیبات پاکیزه د هغه څه نه ما رزقناکم چې مونږ کوم رزق درکړی تاسو ته وشکرو لله شکر باسه د الله ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو د الله عبادت کوونکي یې بعضې څیزونه دي په ځان باندې حرام کړي نو د هغې بیان دی دلته کې دا انما د حصر دپاره نه بلکې د اضافت حصر اضافي دی دا دغه کافرانو مشرکانو چې کوم څیزونه په ځان حرام کړي د هغې بیان دی انما حرام کړي الله علیکم پتا سو باندې المیتة مرداره ودم او وینا دم نه مراد بیدون کی وینا ده حدیث مبارک کی راځي وحلت لنا میتتان ودمان دو سيزونه موږ د پاره هغه حلال کړی شوی دي چې باغې کې مې وغیرہ هغه بغیر حلالولو او میته مرداره دا حرام کړی شوی ده دغه رنګي ودم او دم مسفوحا دا بیدون کی وینا هغه حرام ده نو چې کوم په ساروي کې هغه لږ وینا پاتې شي هغه حرام نه ده ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر دا حرام کړی ده الله پتا سو باندې وما او هغه ساروي او هله چې نامزد کړی شي مقرر کړی شي به هغه لغیر الله د غیر الله بنوم باندې یا د غیر ذبح په وخت کې د غیر الله نوم به واغشتل شي یا د غیر الله بنوم باندې هغه مقرر کړی شي دا د پلان کې پیر سے بنوم باندې دا د پلانی بنوم باندې او د الله نوم ته نیر شي الله نوم وانلی نو دغه صحیح نه دی فمرز تر کسوک مجبور شو غیر باغن طالب لذت نی ولا عاد او نه د قدر ضرورت نه تجاوز کوون کی وی دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه د مذهب مطابق د دې معنی ده غیر باغن او امام شافعی سے فرمای هغه چې د بغاوت کوون کی نی ولا عاد او نه زیاتی کوون کی وی امام سے فرمای غیر باغن طالب لذت نی دی مجبور دی بیخي ور سره حلال سنشتا او دی حرام ته مجبور شو نو دی به د لذت د پاره نه خوري صرف هغه د سا باقی ساتلو د پاره به هغه سیز استعمالول شي دومره چې خپل حساب یو ساتي ولا عاد او نه د قدر ضرورت چې کوم دی څومره ضرورت دی هغه نه به تجاوز کوون کېم نوي فلا اسم علی نشته ګناه بد باندې ان الله بشک الله غفور بهون کې دی رحیم رحم کوون کې دی اهلی کتاب وبا د نبی له صلوات و سلام بعضی صفات پټول او داغي باندې به پیسې غشتلې یا بچره تورات کې صفات ور کړی شو هغه صفات به بدل کړل او نور به بیان کړل او باغی به پیسې واغشتي او داغي د زجر د بار الله تبارک وتعالى دی آیت مبارکه کې ذکر کړي ان الذين بشکاغه کسان یکتمون چې پټي ما هغه انزل الله چې الله نازل کړی دي من الكتاب د کتاب نه ويشترون او اخلی به باغی سره سمنن قلیلا پیسې لګي مونږ ته عبد الله شاه صاحب فرمایلی وي د زمونږ بعض عوام خوشحالي او بعض غفوي وي دا ولی وي ځکه چې کوم اصل دین را رسیدلې مونږ هغه اصل دین بیانو کچری د دې د خوخ او د مرزه مطابق مسلې متویلې او هغه د دې د مرزه مطابق دینه متویلې نو ټول برانه خوشاله بس یو خوشاله او پیسې له بل خوشاله او پیسې له نو مونږ چې الله خوشاله او الله او رسول چې کوم دین مونږ ته راغله د اق دین بیانو ان الذين بشکا کسان یکتمون چې پټي ما انزل الله هغه څه الله نازل کړی دی من الكتاب د کتاب نه ويشترون به او اخری باغی سره سمنن قلیلا پیسې لګي اولایک دغه خلق ما یاکلون دینا چې فی بطون خپل خېټو کې الا النار مگر اور دا دې سوې چې زه خېټه کې ساجم دا اور دی یعنی دا به د جهنم ته د ورغورځو یو ذریعہ ګرځي ولا يكلمهم الله خبر بن کدي سره الله يوم القيامه د قیامت پورز ولا يزكيهم او نه بدی باقي الله و سره خبر نه کوي قران کریم کې راځي اخ اخسئوا فيها ولا تكلمون ذکر شی ما سره خبر مکوي دا خبر شي وي او دلته الله فرمای ولا يكلمهم الله دې سره الله خبر نه کوي نو علما فرمای جوابدار چې د رحم والا خبر بن کوي د نرمه والا خبر بن کوي ولا يكلمهم الله خبر بن کوي دې سره الله يوم القيامت د قیامت پورز ولا يزكيهم او نه بدی پاکي دې د کوم عذاب د مؤمن مسلمان ته چې عذابي نو هغه د پاکي د پاري چې دې د ګناهونو نه پاک شي او چې کوم ګناه کافری نو هغه ته عذاب د دې لپاره نه چې د پاکي پیوشي ولا يزكيهم الله دې بنه پاکي الله ولهم عذاب الیم او دې لپاره بدرناک عذابي صرف د یو کار چې دین فروشي دین خرڅو نو دا اغي ورته سلور خطرناک نتایج د دې آیات کې ذکر شو یو دا چې دی خېټه کې اور اچي دویم دا چې الله و سره د رحم خبرې نه کوي
دریم دا چې الله به پاکي نه، څلورم دا چې دردناک عذاب وي، او پنځم چې د ثمره ده ادي بل آیت مبارکه کې ذکر کیږي اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الضلاله چې دی غشتره گمراهی فی بالهدى د هدایت په بدله کې والعذاب واخرت او عذاب غشتره بالمغفره د بخشش په مقابله کې تعالی بکاری چې انتخاب د هدایت او د مغفرتو کې هغه انتخاب د ضلالت او د عذاب کړي گمراهی واغشتله لہذا آخرت کې ورله عذاب وي نو دا پنځمه ثمره شو او سبب د عذاب سره ذالک دا بان الله په سبب د دې چې الله نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب بالحق په حق باندې وان الذين بشکا کسان اختلافو فی الكتاب چې اختلاف کړی دی په کتاب کې لفی شقاق بعید دی په اختلاف کې لري اختلاف د حق نه ډیر لري اختلاف دی لدی دینه بعد دا کوم آیت مبارکه چې دی ته ابواب البر ویل کیږي او بدی کې الله تبارک وتعالى د دین چې کوم خلاصه ده هغه پکې بیان شوی ده احکام شریعت چې یا خو عقاید به یا به اعمال یا به اخلاقی پدې کې دا ټول ذکر شوی یا بعض علما فرمایي چې د دین د 500 سيزونو نوم دي عقاید شو عبادات شو اخلاقیات شو معاملات شو معاشرات شو پدې کې الله تبارک وتعالى دا غي ذکر کړی دی لیس البر نیکی دا ان تولوا وجوهکم چې تاسو واړوي مخونه خپل نیکی پدې کې منحصر نه ده لیس البر منحصر فی ان تولوا وجوهکم نیکی صرف تاسو دې ته وایي چې را قبله ته د سی واړو دا قبله ولی شو او دا قبله ولی شو بیت الله ولی شو بیت المقدس ته ولی مخ خاړو صرف دا نیکی خو نه ده د موز د نیکی نورم صورتونه دي او قبل المشرق والمغرب ليس البر ندني کی منحصر فی ان تولوا وجوهکم پدې کې چې تاسو واړوي مخونه خپل قبل المشرق مشرق طرف ته والمغرب مغرب طرف ته صرف دانی کې نه ده بل علماء دام ثابتوي چې صرف مونږ او دس نیکی نه ده تاسو دینداری ته صرف مونږ او دس توي بلکې دینداری دارا ولکن البر ذل بر ولکن ذل بر من آمن یا ولکن البر بر من آمن لیکن نیکی دا آغا چا دا من آمن بالله دا عقاید بیان پکی کی من آمن بالله چا چی ایمان وړو په الله باندې والیوم الاخر ورځ د آخرت باندې والملائکه فرشتو باندې والکتاب آسمانی کتابونو باندې والنبیین پیغمبرانو باندې مشکات شریف حدیث مبارک کی جبرائیل علیہ السلام راغلو د یو اجنبی کس په صورت کې هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کئ اخبرنی عن الایمان ما ته خبر را کده ایمان په باره کې تفصیلی حدیث سے ما مختصر صرف سوال تیرا واغش باغی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره باغی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ایمانیات شپږ ذکر کړو لکه کوم چې مونږه ایمان مفصل کې وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت نو دا شپږ سيزونه ذکر شوی دا ښکاری و خدا اصل کې شپږ دي نو بدی باندې دا د ایمانیات او بنیاد دی بنیادی عقاید دغه دي او ختم نبوت عقیده په کې الریډي ثابت ده وآت المال بیان د اعمال دی وآت المال دی ورکی مال علی حبه سره د محبت د دی ذویل قربا رشتہ دارانو سره وآت المال علی حبه ضمیر یا خو بچ دی ایتا طرف ته راجع دی نو معنا بشي وآت المال علی حبه دی ورکی مال زکه ورکی چې د دې ورکړې سره محبت دی د ایتا سره محبت دی یا د حبه ضمیر د مال طرف ته راځي دی ورکی مال سره د دې چې د مال سره محبت هم دی مال ورته ګران هم دی محبوب هم دی او دی بیا هم د مال د الله بلار کې ورکی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هغه یاد بو سره تایید شي دا غرنګ دریم دا ترکیب دی چې دا حبه د دې مرجع چې دی الله دی دی امر مال ورکی د دې د وجې چې د الله سره محبت دی د الله باندې عاشق دی د دنیا عشق مجازي کې نه دی مبتلا حقيقي عشق کې د الله محبت کې دی مبتلا دی او الله چې ورته کم ځای کې د مال لګولو د الله بلار کې د جماعت مدرسه کې د خپل مال لګولو حکم کوي بدی هغه ټیم کې دی لګي او دغه مطابق زه ته قتل پکاري دینه مراد صدقات نافله دي نفل دي زکه چې اقیم الصلاه و اتو الزکات هغه کې فرض زکات ذکر شو چا چاله ور کوي ذویل قربا رشتہ دارانو ته ول یتام یتیمانانو ته
والمساکین مسکینانو ته وابن السبیل مسافرو ته والسائلین او سوالګرو ته وفي الرقاب فی فک الرقاب او د قیدی د آزادولو کې د خپل پیسې ورکي او بیا د عبادت او ذکر دی واقام الصلاه او قائمی منځ وآت الزکات ورکي زکات والموفون بعهدهم پورا کون کې د خپل وعده اذا عاهدوا چې کله دی وعده کې دا د اخلاقیات او بیان دی دی چې خپل وعده پورا کوي چې چا سره کوي الله فرمای اوفوا بالعقود وعده پورا کوي یا ایه الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای ایمان والو تاسو وعده پورا کوي دا غرنګي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وعده پورا کوي د وعده مبارک و د قیامت پر ورځ تاسو ته پوس کیږي حدیث مبارک کې راځي لا دین لمن لا عهد له هغه انسان چې د وعده پاسداري پکې نه وي د هیڅ دین نشته یعنی د دین ناقص دی لہذا د وعده پاسداري د وعده پابندي کول پکار دي یو هغه وعده چې د انسان د الله سره شي یو هغه چې د انسان سره شي نو د انسان د الله سره وعده چې یا الله ته زما رب هغه هم تجربه پورا کی او د انسان سره کوم وعده کړي هغه هم دې پورا کوي والصابرین امدح الصابرین دا صابرین ځکه منصوب دي دا منصوب علی المدح دی امدح الصابرین ز صفت بیانوم د صبرناکو خلکو فی البأساء پتنگ دسته کې والضراء په بیماری کې مالی اعتبار سره چې کوم تکلیف راځي هغه ته بأس وي او والضراء او دغه رنګ بیماری جانی اعتبار سره کوم تکلیف راځي هغه ته ضراء وي وحین البأس او د جنگ په وخت کې چې دی صبر کوي په هر حالت کې صبر کوي مالی تکلیف ورسید هم صبر کوي جانی تکلیف ورسید هم صبر کوي اولئک الذین دا کسان دي صدقو چې دي رښتونی اولئک هم المتقون او دغه تقوا دار دي دینه بعد بیا مختلف احکامات ذکر کیږي په قران کریم کې تر دا دی سپاره د اختتام پورې زیات نو بعض علما دي ته د ربط د پاره د تقوا شاخونه لفظ ور کوي داغي وی یره د تقوا یو شاخ بیانېږي یا تقوا یو بل شاخ بیانېږي د تقوا دلته بل شاخ بیانېږي نو مختلف الفاظو کې ورسره ربط ورکول شي ځکه چې دلته الله فرمایل اولئک هم المتقون یا بعض علما ول ربط ورګي چې لیس البر ان تولوا وجوهکم په دغه آیت مبارکه کې د ابواب البر بیان او اجمالا او اوس چې د ابواب البر بیان د تفصیلا نو اریو سره چې د ابواب البر کې د دویم حکم بیان دی ابواب البر کې دریم حکم بیان دی ابواب البر کې څلورم حکم بیان دی وغیرہ یا ایها الذین آمنو دا لومبني امر د انتظامی امر دی او قانوني فوجداری چې په دې سره د نفوس تحفظ جان ته تحفظ ملاويږي او دا غرانګي ولکم فی القصاص کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دغه قانوني انتظامی نمبر 2 چې باغې سره تحفظ اموال ملاويږي مالونو ته حفاظت حاصلېږي نو اسلام مونږ ته د جان تحفظ امرا کوي او مونږ ته د مال تحفظ امرا کوي بې ځای وینه ته یو لاغینه منی راغلی دا او پردی مال غلط ځای کې استعمالول دا غنه بغیر اجازه استعمالول دا غنه من راغلی دا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی پتا سبحانه القصاص قصاص او بدلا قصاص ویل کېږي المماثله یا المساوات فی القتل په مقتولینو کې پدې کې برابرۍ پتا سبحانه فرض دی الحر بالحر آزاد به وجل کېږي د آزاد په بدله کې والعبد غلام به وجل کېږي بالعبد د غلام په بدله کې والانثى زنانه به وجل کېږي د زنانه په بدله کې دا مطلب نه چې یره تدنا قرآن مطلب والے چې لہذا غلام په بدله کې به آزاد نه وجل کېږي او یا ګینه د زنانه په بدله کې به سړی نه وجل کېږي بس کم چې قاتل له عقب وجل کېږي دا هغه کافرانو کې دا یو طریقه وا چې اغیبه مثال به طور دا اغي یو غلام به وجل شنو دی به دا چې کوم غټ خلکو نو دی برا پاسه لاغي نه به آزاد سړی وجل دومره بک تکبر او لیه کې راغلیو نو په دې وجہ الله فرمایي چې نه چې تا نه غلام وجل ته به غلام وجني تا نه آزاد وجل ته به آزاد وجني دا مطلب نه چې د غلام په بدله کې به آزاد نه وجل کی نه چې غلام در لا آزاد وجل دی هغه آزادم په وجل شي ان النفس بالنفس والعين بالعين الته کې داغي ذکر راځي او په کوم سيزونو کې چې مماثلت ممکن دی او برابرۍ ممکن دی په هغه سيزونو کې او برابرۍ کې وقت دی وغیرہ
یا مثال به طور غاښ دی نو په دې څیزونو کې برابرۍ ممکن دی یا کوم څیز چې هغه اوږدېږي لنډېږي لکه ژبه ده نو په دې کې مماثلت ممکن نه دی نو په دې کې د هغې پیسې دي او بدله ده نو الله فرمایي الحر بالحر آزاد به وجله کېږي د آزاد په بدله کې والعبد بالعبد غلام د غلام په بدله کې والانثى بالانثى زنانه په بدله کې فمن عفي له چاته چې ماف کړی شو من اخی ضروره طرف نه شیون سسیز فاتباع بالمعروف نو تابعداري به کوي مطالبه به کوي بالمعروف په ښه طریقې سره و اداء الیه او دا قاتل به ورکوي دته باحسان په ښه طریقې سره دی به د هغه سره مطالبه کوي ورپسې کېږي به ود کېږي به نه او دغه رنګې دغه کم کس چې قاتل دی هغه به هم ورته په ښه طریقې هغه دا ادا کوي به هم ترې نه پټېږي نه ذالک تخفیف من ربکم دا کمی دی د الله را طرفه تاسو ته اسانتیا ده ورحمت او د الله رحمت دی فمن اعتدى بعد ذلك چا چې تجاوز وکړ دی نه پس فله عذاب علیم دی لپاره به درناک عذابي ولکم فی القصاص شتر استاوس لپاره په قصاص کې قانون قصاص حکمت دی دا غي الله ذکر کوي حکمت ذکر کوي حیات استاوس لپاره په دې کې جون دی یا اولی الالباب اې د عقل خاوندانو لعلکم تتقون دې لپاره تاسو پرهیزګار شئ دې کې څنګه جون دی دا خو سړی به کې قتل کیږي قصاص کې الله فرمایي جون دی علما فرمایي چې ټول د وړاندې د یو کس نه قاضي چې د قصاص والی د مسلمانانو مشر نو لہذا د هغې په ذریعې سره به ټول خلک ویریږي نو په دې سره به د هغې د قتل و قتال نه د دې نه بند شي دا یو حکم یا د تقوا دویم شاخ بیانېږي کتب علیکم فرض کړی شوي به تاسو باندې اذا حضره چې کله حاضر شي یا قریب شي احدکم الموت تاسو کې یو کس ته مرګ ان ترک خیره کده پرېښوي مال الوصیت وصیت دا چې فرض کړی شوی دی للوالدین د مور او پلار دپاره والاقربین د رشته دارانو دپاره بالمعروف په ښه طریقې دا چې کله د میراث حکم آیتونه نور راغلي نو په هغه وخت کې دا وصیت فرض و چې کله د میراث یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دغه آیتونه رالل نو د هغې نه بعد بیا د رشته دارانو دپاره وصیت ختم شو الا ان الله اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصیت لوارث نو دا حدیث مبارک په وجه باندې بیا د وارث دپاره وصیت هغه ختم شو ان ترک خیرا الوصیت وصیت چې دی للوالدین د مور او پلار دپاره والاقربین رشته دارانو دپاره بالمعروف په ښه طریقې حقا علی المتقین دا لازم دی په متقیانو باندې فمن بدله چا چې بدل کړي لره بعد ما سمعوا پس د اورېدونه فانما اسمه ګناه دی علی الذین په هغه کسانو باندې دی یبدلونه چې هغې بدل کړی دی صحیح وصیت چا وکړو نو بل چا بدل کو نو بس هغه سړي خو خپله وصیت صحیح کړی دی موسی وصیت صحیح کړی دی که چا بدل کړ د هغې ګناه په هغه ده ان الله سمیع بېشک الله اورېدونکی دی علیم خبردار دی فمن خافه څوک چې یریږي د موسین د موسی د طرف نه وصیت کوونکي د طرف نه جنفن د حق نه مایله کېدو باطل طرف ته مایله کېدو او اسمن یا د ګناه فاصلح بینهم او صلح وکړه د هغې نو فلا اسم علیه ګناه نشته په ده باندې ان الله غفور رحیم بېشک الله بخون کې دی او رحیم رحم کوونکی دی